جی السلام علیکم ناظرین، زه یم فرمان الله ملیزی او تاسو وینئ MNN نیوز. ناظرین دا وخت زه موجود یم د سردار فقیر محمد صاحب سره. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. ستړي مه سردار صاحب، اول خو ستا ډېره شکریه چې تا موږ ته خپل ټیم راکړ. شکریه موږ ته ادا کوو ستاسې د نیوز. سردار صاحب، که دا راته ووایې کوم نن سبا چې زموږ دي کوم سرداران دي یا ملکان دي، دا خو بیخي ډېر دي. دا سردار او ملک او خان چې جوړیږي، دا د قوم دپاره سره کوم جوړیږي او د دې کردار څه وي؟ د دې کردار خو دا دی چې خدمت وکړي، چې دا قوم و دغه ته و دا ملک و دا وطن ته خدمت وکړي، نو هغه به بیا سردار کېږي. هېڅ خو نو نه سردار کېدی. رئیس ملتیار یو راپور چې وایي زه سردار یم، هغه نه دی سردار. سردار خو هغه دی چې خدمت یې وکړي. سردار صاحب، که دا راته ووایې نن سبا دا زموږ کوم ځوانان چې دی په سوشل میډیا باندې په سردارانو ملکانو پسې داسې غلط کمنټونه کوي، ښکنځل پسې کوي، په هغه ځوانانو ته یې څه ویل؟ هغه ځوانانو ته به موږ ټوله دا خواست کوو چې پر سوشل میډیا باندې پر دا پیکاډیانو باندې، په دا مشرانو، په دا سردارانو، په دا ملکانو، په خانانو پسې باید دا هېڅوک شپه نه وږایېږي. دا هر سړي ته خدای پاک دا دغه ورکړی دی، قدر ورکړی دی چې مطلب دی یا سردار سي یا ملک سي یا خان سي. په دې په سوشل میډیا چې دا اوس دا کشران اخته دي چپه ورسته په دا مشرانو چې ګایلو، دې ته موږ خواست کوو چې باید دا بیا نه وکړي. سردار صاحب، ینګ ځوانانو ته یو میسج لري؟ ینګ ځوانانو ته دا میسج لرو چې باید دا دوی دغه نه وکړي، نشې نه وکړي، خپل کیلونه وکړي، خپلې بازۍ وکړي، فوټبالونو، کرکټو، واک، ورزش دغه وکړي، او باید دا دوی د دغه څه ځان وګوري. د دغه څه نه دی. دا اوس ماحول ډېر خراب روان دی، په دا نشو باندې ځوانان اخته دي، خلک په نورو علامو اخته دي. باید دا د دې څه دوی پرهیز وکړي. جی دا وخت د سردار صاحب یو بل ملګری زموږ سره موجود دی. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. ستا ډېره مننه چې تا موږ ته خپل قیمتي وخت راکوي. بالکل ستاسې مننه، ستاسې د چینل مننه چې پرې رالاست، موږ مو واورېدو یا زموږ غږ در یو چا پورې رسوي. ستاسې هم کور ودان. که دا راته ووایې زموږ کوم قبایلي سیمې چې دي په دې کې ورځ تر ورځه چې دي حالات خرابېږي، دا به څنګه سیټ سي؟ یاره دا به دا رقم سیټ سي. دا خو موږ وینو دا د کم سے کم د 40-50 کالو څخه دا شی را روان دی. دا درته وایم په پښتو کې، په اردو کې وایي دا کیړه ورته وایي، په پښتو کې ورته وایي چمجۍ. دا چمجۍ ننوتلی دی زموږ پر قبایلي سطح باندې. دا چې دا مشران خلک لکه و چې زه نومان در واخلم په خود باندې، دا غټ قبایلي رهنما چې دي، دا رهنما راپورته سي، دا په ایمانداري باندې، په ډېره تقوا باندې، په ډېره رښتیا باندې دا راپورته سي، دا محنت وکړي انشاءالله. دا محنت چې موږ ته دوی کوم دغه راوښیي، انشاءالله بیا عوام او ولس وګرده پر هغه لار دي چې دوی مخته سي، نو به موږ په پسې سو. نو چې دوی مخته سي انشاءالله ډېر امن به راشي په علاقه کې. نو دا تقوا غواړي، بالکل په ایمانداري باندې کېږي دا کار. که دا راته ووایې نن سبا چې کوم زموږ قبایلي سیمې دي، هغه اکثره په مطلب بدیانې کې زیاتې سوي دي، او ورځ تر نوره هم بدیانې هم نور هم کې جوړېږي. د دې څه به موږ څنګه راوځو؟ خلک ډېر مخ ته ولاړه، ډېر قومونه ډېر مخ ته ولاړه، موږ پښتانه ولې په شاړه روان؟ اصل خبره دا ده، دلته بېبختي دا ده د 50-80 کالو څخه چې دا ملک جوړ شوی دی، نو دلته کاختۍ پر موږ را روانې دي. پر موږ باندې دا شیان ډېر ځینې شیان دي مسله شوي، لکه اوس سردار صاحب چې تا ته وویل منشیات زموږ پر قوم باندې مسله شوي دي. دا یو دنده ده، دا یې خلک پاخته کړي دي. نو زموږ ځینې داسې شیان دي چې په هر ادارو کې وګورې، په هر علاقو کې وګورې، داسې شیان دي چې هغه د ریاست پاکستان په لاس کې دي. نو دوی کوشش وکړي انشاءالله هر شی ورکېږي، هر شی سمیږي. عوام هم په خپل ځان کې وروره دفاعي راوړي. ولې دا اوس مثال کې نه دا د اوس یو ځای صفایي د زما د کور مخ دی، پکار دی چې زه صفا کړم، لازمي نه دی چې څوک ورځي. نو موږ به د ځانه شروع کوو، که په علاقه کې یو شی د ځانه به شروع کوو. نو دا ډېر شیان دي، دا بېبختي دا روانه چې زموږ ملک ډېر په خساره کې روان دی. نو دا بدۍ و بدنرمۍ و دا هر ځای ته وینې نن د تربرو هلته جنګ، د پډو، د ګردو، د خپلوانو، د عزیزانو په ډېر دا زیات شوي دي. واقعا دا شی ډېر مخ ته روان دی. نو موږ دا قبایلي سیاستدانانو مشرانو څخه دا خواست کوو چې دوی په دې کې ډېر زغرد کردار وکړي، کردار ادا کړي. نو موږ ملګري یو سره، بالکل سره یو. کور دې ودان. ډېره مننه چې دا وخت فرمان الله ملیزی ته اجازت راکړي. د کیمرامین اظهار احمد.